په اسلام کې قضا عمري یا د قضا عمره تصور نشتا. وای چې د رمضان المبارک په اخر جمعه باندې کمه ته چې جمعه الوداع ویل شي مې مانځنه رستو امام او مقتدیان بچرته زینا دی به ایثار شي او د سلور رکعات نفلو په جمع باندې نیت به اتړي، سلور رکعات نفل بو کی او څه خاص سورتونه خاص آیاتونه دا به پکې اولولي او د دې سلور رکعات نفل به دا فضیلت وي چې دوی فارغ شي نه د دین پس د دوی په ذمه کې د 900 کالو قضا فرض منځونه پاتې، هغه 900 کالو قضا منځونه به اوس په د نفل د دوی ذمه غاړه آزاد شي او دوی به بالکل معاف شي. دا یو مسله مشهور ده او خلک دې ته د حدیث نسبت کوي، نو د الله نه یریدل پکار دي. دا په اسلام کې نشتا، دا دروغ دی. په اسلام کې د قضای عمره تصور د سره نشتا. زر کال د نفل وکړل نو ستا د یو فرض مونږ په غاړه نه آزادېږي، فرض مونږ په ذمه دی، عمده فرض مونږ به ادا کې، د دین علاوه بل حل د دې نشته. که تا زر کال یو شان نوافل وکړل نو ستا په صرف 2 رکعات فرض ذمه نه آزادېږي. دا اسلام دشمن عناصر دي، هغه دا د دروغ حدیث مشهور کړو خور کړی دی. دا تا ته وای چې ته په دې حدیث عمل وکړه، حالان کې دا حدیث نه دی، دغه د مسلمانانو دشمنان دي. دی غواړي چې مسلمانان جهنم ته لاړ شي. چې یو بنده په ذمه باندې قضا منځونه پاتې دي، نو که دې بنده دغه قضا منځونه نه دي کړي نو دی خو به د دې قضا منځونه فکر کوي یو مونځ به راګرځي، اسې خو د غاړه نه آزادېږي. نو کفار ورته دا مسله راوسته د قضا عمره په نیت او د قضا عمره په نوم باندې د رمضان په اخر جمعه کې د جمعې د مونځ نه پس امام او مقتدیان سلور رکعات نفل وکړي، دا بداسي شي ستا د تیر زمانه قضا منځونو معاف شي. نو مسلمان د قضا منځونو د فکر نه غافل ک، اوس د قضا منځونه غاړه نه آزادای، دی به نفلونو تکاروي او دی به په دې غافل وي چې زما به بس منځونه شي وی غاړه آزاد شي، حالان کې دی به د جهنم خشاک جوړیږي. د قضا منځونو مسله دا ده چې د چا په ذمه د کال منځونه قضا دي، هغه د کال منځونه به دی خامخا کوي، که د میاشتې دي که د ورځې دي که د یو وخت دی، هغه ټول منځونه به دی فرض ادا کوي، غاړه به آزادي اله به د غاړه آزادیږي. د رمضان شریف په اخر جمعه د قضا عمره نیت او دغه نوم باندې نفل کول ناجایز دي. نفل اسم په جمع باندې ناروا دي، دته د حدیث نسبت ورکول دا بیل ګناه ده. او بیا په جمعات کې نفل کې، په رمضان شریف کې او په جمع کې، نو دا حرام د پاسه حرام، دا ګناه د پاسه ګناه، او دا نیت تیرې چې زما په قضا منځونه معاف شي، نو دا نورم مغالطه کې مبتلا نه دی. د وجه په اسلام کې قضا عمري یا د قضا عمره تصور نشته.